ملګرو دا زمنګ ضلع علي دا نن زمنګ ضلع علي په بټیلو کلی کې نن دغه ختمونه په مدرسه کې او مهمان خصوصي چې کوم دی هغه د بونیر نه راغلی سره تعارف محتاج نه دی ګرانو کتونکو مولانا مفتی عبدالغفور صاحب زمنګ علي ته راغلی او زمنګ د علي خلکو له ډیر ښایسته استقبال وکړو ډیر ښایسته پروتوکول ورته میلاو شو او دلته هغه د کالج یا د یونیورسيټي څه پروګرام لنو راغلی ګرانو کتونکو هغه دغه ماشومانو ختمونو راغلی او د دوی حوصله افزایی د لپاره راغلی دغه مخامخ چې تاسو کوم ښکاري دا مدرسه ده په بټیلو کې ډیره غټه مدرسه ده او بټیلو تاسو پته ده چې ډیره ښکلې علاقه ده او ډیره یخ علاقه ده زوم په اول ځل من چې دغه ځای ته لاړم یقینا چې ډیر زیات خوشحاله شوم او بیا مفتی صاحب دی رالل ښه پروتوکول سره او دلته خلکو له ډیر ښایسته استقبال وکړو زموږ د تحصیل علي سوري د ضلع علي خلک چې کوم دی د علماو سره ډیره زیاته مینه ساتي او زه نن ګورم چې دغه وړوله مفتی صاحب چې کوم دی د بونیر نه راغی او دومره غټه لارې ووله او زموږ د تحصیل علي کنډې کپر روډونه یې ووله او بیا بټیلو ته راغی دغه ماشومانو ختمونو دپاره خو زه ګورم چې نن څومره خلک دوی سره مینه محبت ساتي ځکه چې دا د ماشومانو د ختمونو پروګرام او ګورم چې کوم خلک ولا مینه ورکوي ماشاءالله ورته وی ویډیو ولا مخې ته شیر کوي ګرانو کتونکو مولانا مفتی فضل غفور صاحب سابق ام پی هم پاتې شوی دی او یو ډیر بهترین انسان دی زما خپله فیوریټ او الله تعالی دې موږ ته ژوندی ساتي بیا زموږ سابق ام پی شاه حسین خان هم دغه پروګرام حصه وه او د پروګرام آغاز چې کوم دی ګرانو کتونکو د قرآن د تلاوت نه وشو څنګه چې تاسو پته را چې دا دینی پروګرامونه وي او د مدرسو د ماشومانو ختمونه دي کنه نو اکثر خلک چې کوم دی داسې پروګرام چې کوم دی دا اګنور کوي بیا زموږ د سعادت سماجي تحریک چې کوم مشر دی نور قاهر شاه صاحب د پروګرام آغاز وکړو سابق ام پی شاه حسین خان او د علاقې ډیر معزز خلک راغلي او دغه پروګرام له ځکه چې دا د وړو د ماشومانو ختمونه او زه ډیر زیات خوشحاله شوم چې داسې هستیانې چې کوم دي دغه ماشومانو راغلي تقریبا 20 ماشومانو مولانا مفتی فضل غفور صاحب چې کوم دی هغه دغه ماشومانو ته پګړۍ ووالي ځکه چې دغه ماشومانو چې کوم دی قرآنونه خپل په سینه کې محفوظ کړي دا ډیره غټه ډیګري ده د دو پلارانو ته ډیر مبارک شي بیا مفتی صاحب ته یو ډیر ښایسته ګفت پیش کړو هغې نه وروستو چې کوم دی پروګرام اختتام وشو دعاګانې وشوې تاسو ته پته ده چې د مدرسې دغسې پروګرامونه وي او بیا مولانا صاحب چې کوم دی هغه د دغې نه بعد ښه سختې سکیورټۍ کې چې کوم دی هغه بنې ته روان شو دغه هغه طالبان دي کوم چې قرآنونه خپل په سینه کې محفوظ کړي دي او دا دې سر ته چې کوم دی دا د دوی استاد محترم دی دې کې ډېر زیات ماشومان خو هغه بیا ما نه لاړل ځکه چې دا ویډیو ما لږه وروستو دغه کړه جوړه کړله نو امید ساتم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او زمونږ علي ته په راتګ منې مولانا مفتی فضل غفور صاحب ته موږ انتهایی مشکور یو د هغه چې هغه زمونږ دومره لنډ تنګ وخت کې زمونږ علي ته راغی په دغه کنډر روډونو باندې موږ له بیا بټیلو ته راغی او د ماشومانو د ختمونو لپاره دغه مدرسې ته راغی نو دا ډیره غټه خبره ده او بل خبر شیم چې 29 تاریخ باندې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هم بډګرام ته راځي نو دا سکیورټي تاسو کتلی شئ چې زمونږ د بني پولیس ورسره مو ازم د سکیورټي چې کوم د حفاظت دپاره وي زمونږ د علي خلک چې کوم دی ډیر پرامنه دی ډیر محبت والا دی او دا علاقه چې کوم ده ډیره پرامنه ده دغه د روبکنۍ پولو امید ساتم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي ډیره